अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान ته یو ډیر عجیبه اعزاز حاصل شو او دا اعزاز د پاکستان په 75 ساله سیاست کې اوسه پورې یو سیاستدان ته هم نه حاصل شوی او کچره موجوده حکومت د سپریم کورټ فیصله نه مني نه بیا عمران خان موجوده حکومت له یو وارننګ هم ورکړی دی. هغه وارننګ سره ابم په دې ویډیو کې تاسو ته ویم او د مریم نواز غرور مات شو، هغه څه غرور کو ابم تاسو په دې ویډیو کې ویم او موجوده حکومت دا اټله فیصله کړی دا چې د سپریم کورټ کوم فیصله د انتخاباتو حواله سره مونږ به هغه فیصله نه منو. نو اوس د مناسبت سره نن په پارلیمنت هاوس کې موجوده حکومت څه کاروایی کوي، آیا شهباز شریف په نااهله کیږي، هغه ته به څومره سزا کیږي، دا هم په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. او مریم نواز هر ځای کې دا کوشش کوي چې هغه د عمران خان نقل وکړي. نو اوس یو ځل بیا د عمران خان نقل مریم نواز کړی دی، نو هغه څه نقل دی اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. او د پاکستان چې کوم معاشي صورتحال دی د هغې حوالې سره ورلډ بانک څه ویلي دي اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. خو د ټول نه مخکې تاسو ته ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. لاول راځو چې هغه کوم اعزاز دی چې د پاکستان تحریک انصاف ته یا عمران خان ته حاصل شو او دا اعزاز اوسه پورې د پاکستان په سیاست کې یو سیاستدان ته هم نه دی حاصل شوی. نه هغه اعزاز دا دی چې پرون کوم سپریم کورټ فیصله کړې وه د هغې مناسبت سره پاکستان تحریک انصاف یوم تشکر مناوه. نو عمران خان په زمان پارک کې موجود او په 75 مقاماتو باندې دغه چې کوم خطاب و نه هغه د ویډیو لینک په ذریعه باندې دغه کارکنانو واورېده. یعنې د دې مطلب دا شو چې عمران خان په 75 ځایونو کې جلسه وکړه او غټه خبره دا ده چې عمران خان په هغې کې موجود هم نو. عمران خان صرف د ویډیو لینک په ذریعه باندې خطاب کو. عمران خان په زمان پارک کې موجود. دا اوس یو عجیبه سهولت پاکستان تحریک انصاف ته حاصل شو او دا سهولت د پاکستان تاریخ کو تاسو وګورئ نه دا سهولت اوسه پورې چاته هم نه دی حاصل شوی. کو یو لیډر جلسه کوي هغه فزیکلی الته ځي او هلته خپل کارکنانو ته خطاب کوي او کو نه ویډیو لینک په ذریعه باندې خطاب کوي. نه هغه یو معمولی شان تقریب وي لکه دونه غټ تقریب 75 مقاماتو باندې لکه دا موږ تصور کولی شو چې دا پاکستان تحریک انصاف جلسه وکړه. نو اوس په دې خطاب کې عمران خان موجوده حکومت لا یو وارننګ هم ورکړی دی او عمران خان دا ویلی دی چې عدالت کوم فیصله کړې ده د انتخاباتو حوالې سره دا حتمی فیصله ده او اوس بلاول بټو دا هم وایي چې یاره په ملک کې د مارشل لا خطره ده. نو د هغې خطره خو چونکې نشته، نه په پاکستان کې پیسې شته، نه پاکستان نور خلکو سره داسې تعلقات دي چې هغه د پاکستان کم اسټابلیشمنټ دی د هغوی نه څه مطلب ولي، نه په ملک کې مارشل لا ولګوي، نه مارشل لا چې کوم خطره ده نه هغه خو بالکل نشته. او بل اړخ ته هغه دا هم ویلي دي چې موجوده حکومت چې دی نو که چېرې هغه د سپریم کورټ دا فیصله نه مني نه بیا به موږ په سړکونو باندې روځو، دې خلاف به برپور احتجاج کوو. پاکستان تحریک انصاف چې دی د پاکستان عوام چې دی هغه به سپریم کورټ سره ودرېږي او د آئین بالادستي چې ده هغه په دې ملک کې قایموي. بل اړخ ته مریم نواز به ډېر زیات غرور کو او هغې به دا وی چې د پاکستان مسلم لیگ نواز کم ټیکټ دی نو هغه د ګټې ضمانت دی. یعنی کو چا سره د مسلم لیگ نواز ټیکټ وي نو هغه به الیکشن په هر صورت کې ګټي او په هر یو حلقې کې زموږ د ټیکټ دپاره شپږ امیدواران وي. نو اوس د مریم نواز چې دا غرور دی نو هغه مکمل ختم شو ځکه چې د مسلم لیگ نواز ډیر داسې ام پی ایز دي چې هغوی اجتماعي استعفې مریم نواز ته جمع کړې. په دې کې د پی کې 36 نه سردار فرید دی، د پی کې 37 نه سردار اورنګزیب دی، د پی کې 38 نه ارشد آوان دی، د پی کې 39 نه عنایت الله دی. هغوی خپل ټیکټونه مسلم لیگ نواز ته واپس کړل او چې کوم د ایبټ آباد تحصیلي او ضلعي عهدیداران دي هغوی خپل اجتماعي استعفې مریم نواز ته او مسلم لیگ نواز ته جمع کړې. یعنی د دې دا مطلب شو چې اوس د مسلم لیگ نواز ټیکټ اخیستو ته څوک تیار نه دي. په پنجاب کې هم د هغوی ټیکټ اخیستو ته څوک تیار نه دي او د دې مین وجه دا ده ځکه چې ایبټ آباد کې دا فیصله وشوه. ایبټ آباد د مسلم لیگ نواز یو ګړ هم دی کو لکه موږ ټول کې پی کې وګورو هلته دوی ډېر زیات سټرانګ دي. نو اوس د هغې ځای نه داسې اوازونه اوچتېږي هغوی خپل اجتماعي استعفې خپل قیادت ته جمع کړې او ویل کېږي چې د دې مین وجه دا ده کم دې ټایم کې ذرایع دا وایي چې د مریم نواز او شهباز شریف ترمنځ لړایي شروع ده او مریم نواز په قصد دا غواړي چې وزیر اعظم شهباز شریف چې دی نو هغه دی نااهله شي. موجوده حکومت دا اټله فیصله کړې ده چې د سپریم کورټ کوم فیصله د انتخاباتو حوالې سره موږ به هغه فیصله نه منو، دې دپاره موږ فنډز نه جاري کوو. د هغې مناسبت سره نن په پارلیمنت هاوس کې دوی څه کاروایی کوي هغه هم تاسو ته وایم. نن دوی دا کوشش کوي چې په پارلیمنت هاوس کې یو قرارداد پاس کړي او په هغې کې دا وي چې موږ به د موجوده الیکشن دپاره فنډز نه جاري کوو چونکې سپریم کورټ موجوده حکومت ته دا حکم ورکړی دی چې تاسو 10 اپریل پورې الیکشن کمیشن ته چې کوم فنډز دي د انتخاباتو لپاره هغه ورته جاري کړي او که چېرې دوی نه جاري کوي نو بیا په 11 اپریل باندې که چېرې سپریم کورټ دوی راوغواړي نو بیا به هغوی ته دا وایي چې یاره پارلیمنت هاوس نه دا قرارداد پات شوی دی، پارلیمنت موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ د دې الیکشن لپاره فنډز جاري کړو. نو لحاظه پارلیمنت چې دی نو هغه د سپریم کورټ نه ډېر
ډیر زیات بره دی او د هغې چې کوم فیصله ده هغه د سپریم کورټ فیصلې باندې مقدمه ده. یعنی شهباز شریف دې ټیم کې یریږي چې هغه خلاف نه اهلي کارونه شي، د هغه خلاف توهین عدالت نه لګي او نه صرف هغه به نااهله شي بلکې د هغه ته 3 سال یا 5 سال قید هم کیدی شي. نه یو وخت خو دوی دا کوشش کوي چې په پارلیمنت کې دا قرارداد پاس کړي، بل وخت شهباز شریف د نااهله نه هم یریږي او نه صرف شهباز شریف نااهله کیدی شي بلکې دغه چې ټول کابینه ده او دغه حکومت هم ټوټل ختمېدی شي، ځکه چې د آرټیکل 204 کم آپشن دی عام سپریم کورټ سره موجود دی او آرټیکل 204 دا وایي چې سپریم کورټ د حکم څوک عدولي کوي اسوک نه مني د هغه خلاف توهین عدالت سپریم کورټ کولی شي. نو ګول چې نن په پارلیمنت هاوس کې موجوده حکومت څه کوي او هم تاسو ته زویم بل وخت مریم نواز یو ځل بیا د عمران خان نقل کړی دی او هغه هر ځای کې دا کوشش کوي چې د عمران خان نقل وکړي. عمران خان دې ټیم کې زمان پار کې څومره کارکنان دي هغوی سره افطاري کوي، روزانه هغوی سره ناست دي، د هغه مختلف ویډیوز وایرل کیږي. نه پرون مریم نواز هم د افطارۍ دپاره فروټ چات جوړو او د هغې ویډیو یې وایرل کړی، د هغې ویډیو په سوشل میډیا باندې اچولې ده. نو اوس خلک دا وایي چې دی یو ځل بیا د عمران خان نقل کړی دی. د پاکستان چې کوم معاشي صورتحال دی هغه ډېر زیات خراب دی او دې حوالې سره ورلډ بینک دا ویلي دي چې دې کال کې هم 4 میلیون خلک یعنی 40 لاک چې کوم کسان دي هغه د غربت د لکیر د لاندې خپله زندگی تیری، یعنی په غربت کې دونه اضافه شوې ده او د پاکستان چې د معاشي ترقۍ کومه شرح ده نه هغه به صرف 0.4% وي، یعنی تیر کال کې دا شرح چې ده نه هغه 6% وه او اوس دا پیره به دا شرح 0.4% وي. نه تاسو خپله دا فیصله وکړئ چې د پاکستان معیشت اوس څومره تباه شوی دی. دې حوالې سره څومره اپډیټس وي اب انشاءالله په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم. د الله په امان.